الرحمن الرحيم. درود شريف وایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. دا بل باب شروع شو، بل موضوع د حلال او د حرام باره کې ده. مصنوعي ویښته لګول حرام دي، ویګ ورته وایي. مصنوعي ویښته لګول حرام دي، ویګ ورته وایي. ویګ دغه شان د سرمنه باندې هغه مخې که لاسونه یي پاخه خالونه لګول وشم ورته وایي په عربی کې، حرام دي. د ځینې ملکونو د ځینې قامونو د زنانو دا عادتي رواجي فیشني چې په تندي په زنه په اننګو باندې پاخه خالونه لګوي، دا حرام دي. دا څه حرام دي. او ځینې سړي په دې لاس باندې څوک سپوږمۍ جوړوي، څوک ستوري جوړوي، څوک خپله نامه پخه لیکي، څه ورته ټیټو پخه چې جوړوي او ګویا چې چا جیل کې وخت تېر کړی به د هغه په لاس وي. پخوا به داسې وو. زه خو چې چېرته مو ګورم چې په لاس باندې نوم یې تپوس ته وکړم جیل کې وخت تېر کړی وي او دا هلته دا شی کوي، پخه نامه یې لیکلي، دا به لرې کوي. اوس دا ځینې مسلمانان چې په مسله پوه شوي دي هغه وخت کې نه و پوه، شوق سره یې نامه لیکلې ده. بیا چې کله بیان یې اورېدلی دی، مسله یې اورېدلې ده، قرآن حدیث یې اورېدلي دي او د آخرت غم ورسره پیدا شوی دی، داسې کسان هم مونږ لیدلي چې هغه پخه نامه ورانه کړې ده. بیا دا حرام دي. او اوس خو د یهودو باقاعده فیشن دی، د یهودیانو سړو، د یهودیانو ښځو. یو خو دا د نکریزو چاپي دي که نه، دا خو جایز دي، ځکه دا ځي وخت تېرېدو سره څه کېږي، ختمېږي، لرې کېږي. او یو پخې چاپي دي، پخې چې هغه نه ځي عمر دپاره نه ځي پوخ. خو دا پخې چاپي چې دي، پاخه خالونه یا پاخه نومونه په مټ لیکي سړي یا په لاس باندې لیچه باندې لیکي، دا حرام دي، حرام. دغه شان وشر د غاښونو سوان کول، د غاښونو د منځ منځ کې خلا پیدا کوي، فضا دغه پیدا کوي، خالي ځای پیدا کوي، چوند ورکې پیدا کوي، دا حرام دي. د دې په باره کې به اول د سورة نساء آیتونه مبارکه ووایو قرآن شریف نه، 119 آیت نه تر 119 نمبر آیت پورې. الله پاک دې آیتونو کې فرمایي، قال الله تعالی، د الله پاک ارشاد مبارک دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان يدعون من دونه الا اناثا. الله پاک فرمایي دا مشرکان عبادت نه کوي بل د هیڅ هم د الله نه سوا صرف د ښځو عبادت کوي. اناثا د مؤنثاتو د زنانو عبادت کوي. نو ولې د مشرکانو به د زنانو عبادت کولو؟ دا د هندوستان چې کوم بت پرستی مشرکان دي خو زنانه څه کوي چې د زنانه د شرمګاه عبادت کوي، العیاذ بالله. او دا خو الله پاک د مکې د مشرکانو په حق د آیت کې فرمایلی دي. حضرات مفسرین فرمایي دینه مراد هغه بوتان دي چې هغې له د زنانو نامې ایښې وي، لکه منات، عزا، لات، نایله. دا د مکې د مشرکانو د بوتانو نامې وي، نامې هم د ښځو وي او شکل او صورت چې ولکم جوړ کړی هم د ښځو. نو الله پاک فرمایل دي خو د الله نه سوا بل د هیڅ عبادت نه کوي سوا د ښځو. وان يدعون الا شیطانا مریدا، او دوی عبادت نه کوي مگر د سرکشه شیطان عبادت کوي. نو ولې دوی به د شیطان ته سجده لګوله؟ نه، دوی د شیطان په لمسونو په وسوسه باندې دا بت پرستي شروع کړې وه. نو دا داسې شوه لکه چې د شیطان یې ومنو ده، لکه چې د شیطان سرکشه عبادت یې وکړو. حالانکه الله فرمایي لعنه الله، هغه باندې خو الله پاک لعنت کړی دی. د لعنتي سرکشه شیطان عبادت دی کوي او د هغه مني. وقال، او دې شیطان خو د الله په مخ کې ویلي لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یا الله ضرور به زه ستا په بندګانو کې یو حساب مقرره ځان دپاره نیسم، به زما پاټي وي به انسانان، خو پاټي به زما ډله به وي. ولأضلنهم، ضرور به زه ګمراه کوم. ولأمنینهم، ضرور زه به ورته زړونو کې خواهشات ورچوم، وسوسې. ولآمرنهم،
زب ورته حکم کوم فلیبتکن اذان الانعام دی بسریکای کټکای با غوګونه د سارو. دا په عربو کې یو رسمو چې ساروی به د بوت په نوم باندې ومنلو منښت به وکړ نو هغه به په قینچه د غوږ د منځ کې داسې سیری کو نو بیا به خلکو ته پته لګېده چې دا د بوت د نامې منودې شوی ساروی دی نو چا به ورته څه نه ویل بیا همداسې به سرېدو ګرځېدو. نو دا خو شرک دی د بوت په نوم باندې د غیر الله په نوم باندې منښت کول هغه بوتي که زیارتي که ژوندی پیري که مړ پیري پیر فقیر د الله نه سوا د بل چا په نوم باندې منښت څه ده شرک دی حرام. ایصال ثواب بله مسله ده. یو خیرات یو صدقه ژوندی ساروی ذبح شوی د الله په نوم خیرات کې خو د هغې ثواب مرده ته بخي دا بله مسله دا جایز دي دا شته. ولآمرنهم شیطان لګیا دی د خدای په وړاندې تقریر کوي وایي زه به دې ته حکم کوم. شیطان وایي زه به د دې آدم علیه السلام بچو ته مونږ او تاسو ورته یاد کړي وي دې ته به زه حکم کوم اډر به ورته کوم نو دوی به زما مني فلیغیرن خلق الله د الله ورکړلی شوی شکل او صورت به بدلی. د الله ورکړلی شوی شکل او صورت به بدلی. په دې کې لومبنی ګیره خریل ګیره کینچ کول هم راځي. دغه شان چې کوم صورت الله پاک ورکړی دی ګیره خریل ګیره کینچ کول حضرات مفسرین ورکې دا لیکلي ډیزاین او دغه شانتې دا د روزو دا زنانه وباسي نارینهو نه خو نه خبر خدای د خیر کې نارینهو ته دا پیشن دی الله پاک نارینهو ته نه راویستلی کوي ښځې روزي وباسي دا د شیطان منودي دي چې خدای ولا کم شکل ورکړی وای بدل کړی دی. دغه شان غاښونو کې چوان دی جوړول دم په دې کې داخل دي دم د شیطان منودي دي خپل ښایسته شکل بدل کړی دی. دا په ښه عملي کله د څاروي نه یا د انسان نه غوږ پوزه کټ کول مسله کول بدرنګول دا ټول په دې کې داخل دي. باب کې چې کومه خبره تړلې وه ویښته لګول خدای پاک چې ولا کوم ویښته ورکړي دي هغه بدلی. دا شان پاخه خالونه لګوي حرام او په غاښونو کې چوان دی جوړوي دا حرام. د الله ورکړلی شوی شکل بدلی دا د چا منی دی د شیطان منوخ ته د الله پاک دې مونږ او ستاسو حفاظت وکړي. د مانځه سبق بسم الله الرحمن الرحیم هم ویلو که نه د بسم الله الرحمن الرحیم هم درې معنی کړي وي یاره چاته به یادي خطا شو خطا شو زور کوي نه نه اوږده نه دي دا سوچ ورته نشته. ګورئ خاص اوس ما ته وګورئ خیر دی خاص مدد د نوم د الله پاک داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی شروع کوم. خاص برکت د نوم د الله پاک سره داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی شروع کوم. خاص ملګرتیا د نوم د الله پاک سره داسې الله پاک چې ډېر مهربان لوی مهربان دی شروع کوم. دا ترجمې نه دي دا ما 25 کاله کې زده کړي دي. تاسو همت مه ویلئ چې دا خو زموږ یاد نه شوه خو خواري وکئ او ما ته پته ده تاسو ما نه زیات قابل یئ زه خو نالایق یم ځکه مې په 25 کاله تېر کړي. دا دې کې دا درې معنی چې کوو دا بسم الله کې دا شروع کې دا بې ده که نه عام ورته بې وایي با آریان صاحبان ورته با وایي با زیر بې دی که نه دا د دې بې درې معنی دي. طالبان یو کتاب وایي شرح معتامل او عوامل النحو هغې کې د دې بې معنی کړي دا د حروف جاره نه ده. خو خیر د طالبانو د مدرسو خبرې دا خو موږ ته ګرانېږي با د برکت دپاره د استعانت دپاره د مصاحبت دپاره دی معناګانې خاص مدد د نوم د الله پاک سره څنګه ټوله به نه ویم خیر دی نیمه به یې کړو داسې دغه خو نه دی دا استادان دې وړو ته دا ټکې نیمه یې که نه چې اوږد ټکې وي ورته یې څه کي نیمې کي ورته نه یادېږي. او خاص مدد د نوم د الله پاک سره به دا نن یاد کړئ خاص مدد د نوم د الله پاک سره خاص مدد د نوم د الله پاک سره سبا پورې به راله یاد وساتئ. دا اوس د دنیا دا کشالي دي ور وړاندې کېږي که نه هغه بیا سړي نه هر څه کوي نو خیر دی دا پکې داسې یو ټایم ګنټه پس 2 ګنټې پس دې له یو پیره ورکوئ نو کار به مساني او برکتي به هم یی که خیري خپلو کارونو پسې هم لاړ شئ مړي ژوندي مو کوي خو دا هم پکې اړوئ څه خبره خو نه یو کال ټایم د لرګي صحیح ده. خاص مدد د نوم د الله پاک سره خاص مدد د نوم د الله پاک سره خاص مدد د نوم د الله